تادی او عجلت دا ډېر بیکار او فضول شی دی خو د الله طرف ته یو سړی ځي نو دا بهترین او محمود څیز دی ښکلی څیز لکه تاسو به کتلی چې قرآن کې مونږ بار بار حدیث ویلي چې دا عجلت چې دی او عجلت یعنی دا تادی چې دا حدیث کې راځي من الشیطان د چا د طرف نه ده دا شیطانی کار دی تادی به نه کې پار کار او چې کله د الله جل شانو طرف ته تګ مسله ده بیا کله وایي ففروا الی الله کله وایي وسارعوا الی مغفرة من ربکم پوهېږي داسې الفاظ ذکر کوي چې منډې وخی شا به ځان رسوي داسې الفاظ ذکر کوي د الله طرف ته پتلو کې تادی کول دا یو بهترین څیز دی دا بدترین څیز نه دی خبره اسانه شوه نو موسی علیه السلام خو هغه مسارعت کو هغه تیزی کوله هغه جلدی کوله چې کله به اوس د الله جل شانو خالص ولې دې نه مخکې موسی علیه السلام د هغه خوله خوږه شوې وه د الله جل شانو په ملاقات باندې حرمینو ته چې څوک نه تلي د هغه دونه شوق نه خو چې یو پرې لاړ شي بیا وایي چې اوس په کله ځم داسې نه ده همدغه شان موسی علیه السلام مخکې د الله سره ملاقات شوی دی اوس یې تادي ده د وخت نه مخکې په الله جل شانو پسې لاړو او قوم یې شاته پرېښود الله جل شانو په دې باندې موسی علیه السلام د تربیت په شکل کې سختی وکړه د موسی علیه السلام سره او موسی علیه السلام ته وایي چې موسی علیه السلام قوم د شاته پرېښودو او ته مخکې راغلی دې څه مطلب دا څه شی دی چې تی دونه په تادی کې اچولی د خپل قوم نه چې قوم نه پرېښود ورا دا الله سوال نه کوي دا انکار دی په موسی علیه السلام باندې د سوال په شکل کې دا ته ولې داسې کوې د دې څه مطلب وي انداز ته ګوره ته ولې داسې کوې مطلب چې مه کوه داسې دا کار د ټیک نه دی داسې نه که نه زه تپوس کوم چې ولې داسې کوې ګوره اوس دا بل مطلب دی دا ته دا ولې کوې یا داسې ولې کوې دا سوال دی استفهام دی دا ته ولې داسې کوې دا انکار دی چې داسې مه کوه دواړو کې فرق دی که نو دلته الله جل شانو د سوال په شکل کې انکار ذکر کوي په موسی علیه السلام باندې چې موسی علیه السلام څه کې دا ولې تادي کې موسی علیه السلام په غلطه نه و موسی علیه السلام په غلطه نه و او الله جل شانو چې کوم ایگزیکٹ ټایم یادو که نه موسی علیه السلام د هغې نه مخکې والی کړی او ځکه الله جل شانو درته وایي چې دا طریقه ټیک نه ده ته خو پیغمبر یې ته د خلکو دپاره نمونه او مثال یې نو ته به معمولي ذره برابر یو کار مخکې کې وروسته کې نه نو تربیت یې کو د موسی علیه السلام سخت الفاظ الله ذکر کړه وما اعجلک عن قومک یا موسی وما اعجلک او ته څه په تادی کې وغورځولې په جلتۍ کې وغورځولې عن قومک د خپل قوم نه یا موسی علیه السلام موسی علیه السلام یو ورځ نیمه مخکې لاړو تاسو راپسې راځئ راپسې لږ نو قال هم اولائی علی اثری وعجلت الیک رب لترضى موسی علیه السلام فرمایل یا الله هم اولائی علی اثری هغې راپسې را روان دي زما په نقش قدم را روان دي علی اثری اثر څه چې مونږ فوټ سټپ وایو څه چې مونږ نقش قدم وایو نقش پا ورته وایو د خپې نښه هغې ته اثر وایي په عربي ژبه وایي دي زما په قدمونو باندې را روان دي اوس په راشي یا الله یا الله ما دا تادی ولې وکړه وعجلت الیک رب لترضى خدای چې ته خوشحاله شي موسی علیه السلام د وخت نه مخکې راغی نو وګورئ موسی علیه السلام غلط کار نه دی کړی ټیک کار یې کړی مثال تعالی درکمه ته مانځل راغلی او د وخت نه مخکې جومات ته راغلی غلط کار دی که ټیک کار دی بهترین کار دی خو دلته الله جل شانو د موسی علیه السلام په حق کې دا نه قبلوي ولې نه قبلې ځکه موسی علیه السلام ته الله جل شانو وایي چې ته نمونه او مثال یې ته به ذره برابر مخکېوالی وروستوالی هغه به نه کې یوه د ځان نه به کار نه کې دوه موسی علیه السلام خو دا کار د ځان نه کړی چې مخکې راغلی نو راتلو خو به هسې راتلو او ولې موسی علیه السلام ته دونه په سختو الفاظو کې الله یو خو تربیت د اصل اهم مقصد و دویم یو لوی مقصد و چې هلته قوم یوازې پاتې کېدو نه چې ته یو شپه او یو ورځ یا یو شپه یا یو ورځ خپل قوم یوازې پرېږدي هلته به څه فسادات شروع کېږي نو ځکه الله جل شانه لږه پټه څه کړه هغې ورته سخته کړه جال یې ورته نور هم نری کړو دا یې ورته وما اعجلک عن قومک یا موسی دا څه کې تادي ولې کې خپل قوم دې پرېښودو نو دا ورته هؤلاء علی اثری یا الله هغه زما په نقش قدم را روان دي وعجلت الیک رب لترضى
او زه دې دپاره ستا مخې له زر رالمه چې ته زما نه لږ خوشحاله شي یاره څه شي خوشحاله شي. او دغه قانون دی انساني فطرت همدغه دی. همیشه پیغمبر چې هغه یو کار کوي نو د هغه دوه جهتونه یې تاسو ته مخکې ما ویل. یو دا چې هغه پیغمبر دی د ځان له حیثیت دی د پیغمبر. یو دا چې هغه یو انسان دی د ځان له حیثیت. نو پیغمبر د هغه نه به کله کارونه داسې صادرېږي چې هغه بشري تقاضا وي. لکه انسانان چې څنګه کارونه کوي غلط نه ټیک کارونه دا بشري تقاضا یو صحیح یو رسالتی او نبوي تقاضا هغه بل شانتي. نو دلته موسی علیه السلام د بشري تقاضې مطابق روانو ځکه د انسانانو طبیعت دا دی چې مونږ له څوک ټایم راکړي نه که د هغې نه مخکې لاړ شو خوشحالېږي داسې نه ده. دا بشري تقاضاونه موسی علیه السلام د خپل فطرت مطابق روانو او الله جل شانه چې کومه خبره دلته ذکر کوي موسی علیه السلام ته نو د هغه چې کوم نبوي حیثیت دی هغې طرف ته څه کوي په هغې باندې موسی علیه السلام تربیت کوي او هغه خبره وله مضبوطوي. نو څه غلط پکې څه نشته او د پیغمبر تربیت کوي الله جل شانه. نو څه وایي ورته چې یا الله وعجلت الیک تا ته ما تادي وکړه رب یې زما ربه لترضا دې دپاره چې ته خوشحاله شي زما نه. دې نه خو دا معلومیږي ولې الله جل شانه خوشحاله نه خفاو د موسی علیه السلام نه غصه به موسی علیه السلام نه دا دوام او استمرار ته اشاره ده چې خدایا چې ته زما نه همیشه خوشحاله پاتې شي. پوهېږې په دې باندې حضرت ابراهیم علیه السلام مخکې هم درته ویلي چې موسی علیه السلام طریقه مکمل هم هغه طریقه ده کوم چې د ابراهیم علیه السلام طریقه وه. په ډېرو ځایونو کې ابراهیم علیه السلام د هغه ایمیټیشن او د هغه کاپي کړې ده. دلته هم هغه شان کاپي ده. ابراهیم علیه السلام دعا غوښته چې یا الله مونږ مسلمانان کړي وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة داسې ویلو که نه. نو دلته خو د ابراهیم اولاد مسلمان دی او د ابراهیم علیه السلام په خپله څونه کره او چوت مسلمان دی علیه السلام. د هغې باوجود وی خدای مونږ مسلمانان جوړ کړي مطلب دا دی په دین اسلام مو مضبوط پاتې کړي. نو دلته هغه کافي کې څوک حضرت موسی علیه السلام وعجلت الیک رب لترضا خدای زه تا طرف ته څه کومه تادي مې وکړه لترضا چې ته زما نه خوشحاله پاتې شي. بس اوسه پورې نه یې خفه شوی نه چې مزید هم خفه هغه نشي زما. دا چا وفرمایل دا موسی علیه السلام یا دا مطلب دی یا د القى السامري دا مطلب دی چې مونږ سره زر وغورځول فالقى السامري او هغه ته دوکان واچو سامري ته څه واچو دوکان یې ته جوړ فاخرج لهم نو راویست دې خلکو دپاره عجلا سخی جسدا جسا جسم له خوار د هغه دپاره اوازونه د سخي په شان فقالو نو دې خلکو وی چې هذا الهکم دا ستاسو شی دی معبود دی و اله موسی او معبود د موسی دی فنسی خدا نه دا خبره یې رشو چا نه دا خبره یې رشو دا یا الله جل شانه سامری یادې چې دنه خبره یې رشو چې د ګوره سخی جوړ کو هغې ته اله وي دونه د عقل نه خلاص سړی که بني اسرائیل باندې خوښ شي هغې شپږ لکه کسانو صرف 12,000 نه علاوه او ټول په دې کې اخته شو دا زموږ اله دی. کم قوم چې غلام قومي که نه هغه بیا غلط او صحیح نه پېژني چې غلط څه شی دی او صحیح څه شی دی. هغه بیا صرف په هغه لار روان چا په کم طرف روان کړه بس پاکستانی قوم دی غلام شوی دی چې کم سیاستدان په کومه روان کړه بس هغه پسې روان چې چا ورته څه وي بس وایي ټیک ده. نو فقالو دوی چې هذا الهکم دا ستاسو چې دی اله ته اله موسی علیه السلام والا اله چې فنسی د موسی علیه السلام نه هېر شوی. نو یو خبره خو دا ده فنسی دوه معنی دي یا د الله وایي چې د سامري نه اصل خبره یې هېره شوه چې دا دونه غلط استدلال یې وکړو چې دا ستاسو خدای دی او یا دا موسی علیه السلام سامري یادو چې سامري وي چې اله موسی فنسی موسی علیه السلام نه خپل خدای هېر شوی دی. افلا یرون الله جل شانه اوس د دې رد کوي افلا یرون